زما یو ملګری دی همیشه ما سره ډېر نیک سړی تبلیغي دی. نو د تبلیغي حضرات د هر څه دپاره ځان له سویر د وظیفې احادیثو کې راغلي موږ مولیانو دوره نه یادو، خو د تبلیغیانو باندې خو محنت هم دغه کېږي. خپه داسې کېنو دا به وایي چې خپه داسې کېنو بیا به داسې وایي صحیح، او چې جیب کې پیسې اچي نو بیا به دا وایي. کله کله ما نه تپوس کوي جیدې لپاره به څه ووایي، نو مایدې لپاره خو به زه ځان سره مشکات شریف جیب کې ګرځوم، نو بیا به تا ته وایم چې دې لپاره به دا وایي. خو تبلیغیانو خو چونکې حضراتو دغه محنت کړی دی. آیته دا یو ملګری شاه منصور نه تللی تبلیغ کې، نا چې واپس راغی نو شیخ رحمت الله علیه ادارې ملګري ډېر ښه کار کړی دی، دا دې ډېر ښه کار کړی دی. نو یې څو ورځې ویجي 10 ورځې مې تېرې کړې، دا ډېر ښه کړي دي. نو ورته ویجي یو تپوس به کوم، شیخ صاحب ورته یې هغه څه ویجي جومات ته چې ننوځې نو دا دعا به وایې، چې راوځې نو دا دعا به وایې، چې ډوډۍ وخورې دا به وایې، چې اوبه وڅښې دا به وایې، چې پی وڅښې دا به وایې. خو ویجي یو شی ما هغوی نه هم تپوس ونه کوي، هغوی راته هم ونه وایي چې دې کې به څه وایې. ویجي مونږ خو چای ډېر څکو، دې چای کې به کومه دعا وایې. نو شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته وایي ملګري وایي زه هم ډېر څکم، خو دا انګریزانو جوړه کړې دی چې څکې یې نو بیا استغفر الله استغفر الله وایه. الله تعالی فرمایي چې وسخر لکم اللیل والنهار، الله تعالی تاسو دپاره شپه هم تابع کړې ده، الله تاسو دپاره ورځ هم تابع کړې ده. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، الله تاسو دپاره نور او سپوږمۍ دا دواړه مسخر کړې دي. نو دنیا ته نه فایده واغسته، هغوی د لوډ شیډنګ نه خلاص شو، هغوی د نور رڼا کنټرول کړه، د نور هیټ او تپش کنټرول کړه، د لوډ شیډنګ نه خلاص شو. او موږ لا 10 منټه نه تېر چې بیا یو ټت لاړه او یو ټت کله کله راځي صحیح. نو ما وی هغه ملګری زما ناستو نو بجلي لاړه، ځای کې ناستو نو بجلي هغه وی انا لله و انا الیه راجعون. نو ما ورته وی بچا بیا دا مو وایه. نو هغه ماته حاجي وی دا سنت نه دي، علما کرام وایي چې سنت دي. نو وی دا سنت نه دي. نو ما ورته نه د پاکستان په بجلی دا سنت بالکل نه دي، ځکه دا په مصیبت ویلی شي، دلته خو بجلی تلل عادت دی، نو په دې بس انا لله وایه. البته ما چې بیا راشي نو بیا الحمدلله ووایه چې یو نعمت راغی.